أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. یولسم حکم ابواب البر نه چې دی نو هغه د حج او عمرې متعلق و. بیا د حج متعلق مونږ ویلې چې دې کې دی نو هغه تقریبا 8 آیاتونه دلته سورة بقره کې راغلي دي په دې یو ځای چې په هغې کې د حج احکام چې دی نو هغه ذکر کېږي. څنګه چې پروني درس کې تیر شولو چې د عربو طریقې کار دا ولو کوم چې قریش ول د هغوی به خپل ټول چې دی نو هغه حج حرم کې دننه کولو د هغې نه بهر حل ته عرفات ته به نه وتل او باقي خلک عرب چې دی نو د هغوی به عرفات ته هم تلل. نو د هغوی په دغې غلطو عقیدو کې یو چې دی نو رسم رواج دا هم و چې کله به د هغوی د حج د افعالو نه فارغ شول نو بیا به د هغې نه وروستو چې کله مینا ته راجمع شول نو په دې کې به چې دی نو د مشاعرې دغه شان چې نو د خپل پلار نیکه د فخر د دغه تذکرې چې نو هغه به شروع کوي اکثر به ثابت ورځ چې نو هغه په دې کې لګیاول. نو الله جل جلاله ورته فرمایل چې کله تاسو حج خپل حج چې دی نو هغه پوره کړئ نو دا وخت نو د الله پاک د یاد دی چې هغه الله جل جلاله تاسو له دغه دومره لوی عبادت توفیق درکړو او بیا د دومره سفر په تاسو باندې په خیر عافیت سره وکړلو بیا د حج نو د غافال تاسو نه په خپلې طریقې سره ادا کړل نو په کار دا نه چې تاسو اوس د الله ذکر چې نو هغه وکړئ. نو دغه وخت کې تاسو بیا د الله جل جلاله چې نو هغه ذکر کوئ که ذکرکم آباءکم او اشد ذکره لکه څنګه به چې تاسو د خپل پلار نیکه تذکره کولی د هغې نه هم زیات چې نو د الله تذکره کوئ. بعضو حضراتو مفسرین چې نو هغه لیکلی دي چې الله وایي فاذکروا الله که ذکرکم آباءکم تاسو د الله پاک ذکر کوئ لکه څنګه چې تاسو د خپل پلار ذکر کولو پلار نیکه لکه کله چې سړی وړوکی او دی چې دی نو وړوکوالي کې خبرې وسپړي نو د ده په خوله باندې اب پاپا چې دی نو هغه هر وخت جاري د هغې وجه دی چې ده ته پته لګي چې زما دا ټول ضروریات څه خبرې چې هم دی که هغه مثال په طور کې میوه راوړل دي که هغه جامې اخیستل دي که هغه پیزار اخیستل دي که هغه چې نو پیسې راکول دي دا ټول هر څه چې دی نو هغه پاپا کوي. نو دی دغه پاپا داجی بابا چې دی نو هغه په هر څه ته ځان په هغه کې محتاج ګڼي نو دی محتاج چې ورته ځان ګڼي نو دی په هره خبره کې چې نو هغه اب پاپا چې نو هغه زوت دی. نو الله جل جلاله وایي فاذکروا الله کذکرکم آباءکم او اشد ذکره څنګه چې تاسو په وړوکوالي کې هر څه کې نو ستاسو د عقل ستاسو د نظر د وړاندې دا ولو چې دا پلار می جو هر څه به مې پوره کېږي دا ته نو دی به راکوي نو وی تاسو اوس حق په شانتي اب پځې چې دی نو یا رب چې دی نو هغه وایي تاسو اوس الله چې دی نو هغه وایي اوس تو عاقل شولې بالغ شولې تا ته پته ولګېده چې دا پاپام زما په شانتي محتاج دی یو بل ذات ته او هغه ذات د الله جل جلاله دی نو د دغه الله نه چې نو خپل هر حاجت غواړي او په هر وخت کې تاسو الله ته محتاج یې نو چې کله هر وخت کې تاسو الله پاک ته محتاج یې او الله نه چې نو خپل ضرورتونه غواړي نو تاسو د الله ذکر چې نو هغه ډیر کوئ په مخه په هر شي کې چې نو الله ته आवाज کوئ چې الله زما دا کار وکړي یا الله زما دا کار وکړي. فاذکروا الله کذکرکم آباءکم او اشد ذکرا بیا الله جل جلاله وی بعض خلک چې دی نو هغه فمن الناس من یقول ربنا آتنا فی الدنیا وما له فی الآخرة من خلاق وی دی چې کله آخرت ته داسې اعمال صالحه حج شولو د هغې اجتماع ته نور داسې چې دی نو هغه د نیکۍ مجلس او دې ته ځي نو وی د دې مقصود صرف او صرف چې دی نو هغه دنیا وي
دنیا معلومه ته د دنیا چې نو هغه عزت د دنیا پریشانی چې نو هغه ختمېدل لپاره ځي. نو الله جل جلاله په دغه عقیدې باندې رد وکړو، په دغه رسم باندې الله پاک چې نو هغه رد وکړو چې نیکانو صلاحو مجلس یا چې نو اعمال صالحه چې کمزې کې نیک چې نو هغه مجلسونه د الله ذکر دا شی زیز لپاره به صرف د دنیا لپاره چې نو هغه نه ځي، د آخرت لپاره چې نو هغه به ځي. او که صرف دنیا چې نو هغه ستا مقصود شولو او صرف دنیا چې نو هغه د مد نظر کې خودله، نو یاد ساتئ ما له فی الاخرة من خلاق، د دې سړي په آخرت کې نو هغه هیڅ سم دی. نو په دې سيزونو کې بیا حضرت مفتی شفیع صاحب رحمه الله په دې کې نو هغه بیا دغه کافی چې نو هغه وضاحت کړی دی. بیا دغه ویلي بعض خلک اکثر د نیکانو صلاحو سره تعلق هم د دې لپاره ساتي چې دا غوی به ماته دعا وخی، ذکر براته وخی، وظیفه براته وخی، زما به دنیا خشي. نه، دوی سره به د دنیا د خکېدو لپاره چې نو هغه صرف تعلق نه ساتي. نیکانو مجلس د هغوی سره تعلق دا به اصل چې نو د آخرت د خکېدو لپاره ساتي. دنیا چې نو هغه پکې په خپل راځي، او چونکې دنیا دا هم ته د انسان ضرورت دی، د دې نه بغیر چې نو د آخرت هم څه نشي کولی. نو الله وایي که صرف مقصود چې نو هغه دنیا چې نو هغه دی، بل څه چې نو هغه د مقصود نه. نو بیا الله جل جلاله چې نو هغه د دې خلکو لپاره ما له فی الاخرة من خلاق. نو د مکه مشرکان دی بچی هم کله حج لاړ عبادت به وکړو، طواف به کول، نو دغه دوران کې به صرف چې نو هغه د دنیا شیزونو سوال نه کول. تفسیر خازن کې لیکلی وی بعض په کې دامه یا الله تعالی څنګه زما پلار لچنه نو شان او شوکت ور کړو، مشری دی ور کړو، مال دی ور کړو، او خان دی ور کړو، ګړې بيزي دی ور کړی، دغه شانتي مال چې نو هغه هم راګي. نو الله رب العزت وی چې دوی صرف دنیا غواړي، دنیا چې نه هغه په قدر د سره مقدر باندې ده، او په مقدر کې چې څومره ستاده حق وي، او آخرت چې نو هغه تا جوړ نه کو آخرت دی وختونه، نو فما له فی الاخرة من خلاق. اوس دنیا نو دنیا د انسان ضرورت دی به دا غواړي، دغه بعض وخت چې انسان سره دنیا نه وي د دین کار هم نشي کولی. کله چې انسان سره دنیا نه د دین کار چې نو هغه هم نشي کولی. نو د دنیا مال اسباب دا د انسان ضرورت دی، ځکه دنیا چې نو د دارالاسباب ده، او په دارالاسباب کې اسباب اختیارول دا د توکل چې نو هغه خلاف نه دي. خو اوس دا اسباب به دومره قدر اختیاري چې کو څومره د هغې ضرورت وي، یقین دا به د الله جل جلاله په ذات عالیه باندې چې نو هغه ساتي. دیو جن چې نو هغه ابواب الامثال کې د دې مثال ورکړی دنیا مثال چې نو هغه د سمندر دی. اوس دغه سمندر چې نو هغه د په دې کې یو کشتی ده، نو کچرته د کشتی کې سورې وکړلې شولو، نو دا به لږ ساحت کې چې نو دا اوبه به سمندر به ډوب کی. خو کچرته په دې کشتی کې سورې ونه کړې شولو، دا به د سمندر باندې روان، نو دا به ډیر عمر له د سمندر نه پیدې مختلفې اخلي، یو مل نه بل ته ځي، بل نه بل ته ځي، میان به پې نیسي، تجارت به پکې دنیا فایدې چې نو هغه به دې واخلي، او دله به نقصان هم ورنه کی. وی دغه شان انسان چې دنیا کې پاتې کېږي، نو دنیا کې چې نو دی به دنیا له محبت به د دنیا سره نه کوي، ضرورت په توګه باندې چې نو هغه به استعمالي، د به دنیا شي فایدې میلاو شي. نو د دغه وجه نه انبیاء علیهم الصلاة والسلام دنیا هم د الله نه غوښتلې ده، آخرت چې نو هغه هم غوښتلې، خو فکر د آخرت کړی دی، دنیا چې نو هغه په قدر ضرورت غوښتلې ده. ترمذی جلد ثانی کې کتاب الدعوات کې روایت راځي، د هغې مفهوم دا دی واکثر من دعاء رسول الله صلی الله علیه وسلم، چې د حضور اکثر دعاګانو کې به دا دعا وه ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. چې حضور علیه الصلاة والسلام به د الله نه دعا کوله، ای الله مال په دنیا کې چې نو هغه هم سکې، مال دنیا چې نو هغې هم خواږه، د هغې ښېګړه د هغې ښه راکړي، وفي الآخرة او په آخرت کې را سره چې نو هغه هم ښېګړه وکړي، وقنا عذاب النار او مونږ د جهنم د غور نه چې نو هغه بچ کړي. نو ګویا دنیا دا د انسان ضرورت دی، خو دا به په قدر د ضرورت چې نو هغه غواړي، دا به خپل مقصود دی، عظمي چې نو هغه اهم مقصود به نه ګرځي. بیا ربنا آتنا فی الدنیا حسنه، نو فی الدنیا حسنه چې نو هغې نه څه مراد دی؟ نو بعضې اثرات وی د دې نه عافیت مراد دی. دنیا کې چې نو حسنه دې نه مراد چې نو هغه عافیت دی. ای الله ما ته په دنیا کې د عافیت بند چې نو هغه نصیب کړي. اوس دنیا کې چې کله د عافیت بند میلاو شولو، حدیث مبارکه کې هم راځي صلی الله العافیه
د الله نه تاسو د عافیت چې دی نو هغه سوال کوئ. چې عافیت سوال دی وکړو الله درکو، د ښځې نه به ته هم راحت او سکون رسي، تکلیف به ته بیا نه رسي. د رور نه خور نه به ته هم راحت او سکون چې دی نو هغه رسي، تکلیف به نه رسي. د مور پلار نه هم، د اولاد نه هم، د رشته دارانو هم، د یار دوست نه هم، یعنی دنیا د هر شي نه به تا ته بیا راحت او سکون چې دی نو هغه رسي، نه چې دی نو هغه تکلیف. او که چېرته چې دی نو عافیت شولو، بیا به دا ټول شیزونه چې دی نو هغه د دنیا هر شیز دا به د بیا سر د درد چې دی نو هغه جوړېږي. نو بعضې حضراتو معنی کړې ده چې فی الدنیا حسنه، دې نه مراد چې دی نو هغه عافیت دی. او فی الآخرت حسنه، او په آخرت کې مراد هم د دې نه عافیت دی. او چې په آخرت کې چا ته عافیت میلاو شو، الله دې موږ ټول ته نصیب کړي، چې دی د جهنم د اور نه چې دی نو هغه وساتلی شو. بعضې حضرات وایي چې د حسنه نه مراد چې دی نو هغه ربنا آتنا فی الدنیا حسنه، دنیا کې د حسنه نه مراد چې دی نو هغه نیکه ښځه ده، الزوجة الصالحه. نو وایي چې نو هغه د حدیث مبارکه کې راځي، صحیح مسلم چې دی نو هغه روایت دی چې الدنیا متاع وخیر متاعها المرأة الصالحه. دنیا چې دی نو دا ټوله په ټوله چې دی نو هغه متاع د فایده ده، او د دنیا د ټولو نه بهترینه فایده هغه نیکه ښځه ده. نو نیکه ښځه وایي بعضې چې نو هغه دا معنی کړي چې ربنا آتنا فی الدنیا حسنه، ای الله ماته په دنیا کې چې نو هغه څه کړي، نیکه ښځه چې دی نو هغه راکړي. وفي الآخرت حسنه، او په آخرت کې د حسنه نه مراد چې دی نو هغه جنت دی. بعضې حضرات چې دی نو هغه ربنا آتنا فی الدنیا حسنه، په دنیا کې د حسنه نه مراد چې دی نو هغې صحت اخیستی دی. ځکه پښتو متل هم دی، تاسو خیال کړی خلک وایي روغ صحت دا چې دی نو بادشاهي ده. نو ربنا آتنا فی الدنیا حسنه، ای الله موږ ته په دنیا کې چې نو هغه صحت راکړي. وفي الآخرت حسنه، او په آخرت کې موږ د خپل عذاب نه چې دی نو هغه محفوظ کړي. نو وارن نو ځکه وایي چې د بعضې کسان داسې چې هغوی په داسې موقع کې دنیا چې نو هغه هم سوال وکړي او د آخرت هم سوال وکړي. نو الله جل جلاله بیا دوی له دنیا هم ورکړي، اولئک لهم نصیب مما کسبوا. د دغې کسان دپاره چې نو هغه بیا برخه د حصه ده مما کسبو، هغه چې کم دوی وګټلو، یعنی دنیا یې هم شوله او آخرت چې دی نو هغه یې هم شولو. والله سریع الحساب، الله چې دی نو هغه زر حساب اخیستونکی دی. څنګه زر حساب؟ نو هلته روایت کې مخکې چې نو هغه موږ ویلو، ترمذي وغیره دې حضراتو چې نو هغه ذکر کړی. مفهوم یې دا دی چې الله رب العزت به په ورځ د قیامت دا دومره مخلوق اولین آخرین ټول به چې دی نو هغه موجود وي، د ټولو سره حساب کتاب چې دی نو هغه د چاش وخت چې ختمیږي د ټولو حساب کتاب به چې نو قبل الزوال د دومره خلکو سره به حساب شوي. نو ځکه وایي والله سریع الحساب. واذکر الله فی ایام معدودات، او تاسو ذکر وکړئ د الله پاک فی ایام معدودات، د شمار په ورځو کې، یو څو شمارلی شوي ورځې. دې نه مراد چې دی نو هغه څه دی. نو بعضې حضرات تفاسیرو کې چې نو هغوی دا تفسیر یې کړی دی چې ایام معدودات نه مراد چې دی نو ایام التشریق دی. که خیال مو کړی دا رفیع په سحر چې کم تکبیرات تشریق چې ویل کېږي، تکبیرات شروع شي او بیا چې نو د لوی اختر د څلورمې ورځ د مازدیګره پورې 23 منځونه کې چې کم تکبیرات کېږي، نو دې نه مراد دقه دی واذکروا الله فی ایام معدودات. بعضې حضرات وایي دې نو هغه د دې نه مراد چې څنګه سړی حج لاړ شي تلبیه او داسې نو هغه وایي نو په وړاندې ورځ باندې چې کله جمرة العقبه یوم النحر باندې چې دی نو هغه وویشتلی شي، نو دغې سره به چې دی نو څه ختم شي، تلبیات چې نو هغه تلبیه به ختمه شي، او د دغه ځای نه به بیا ذکر چې نو هغه شروع شي، بسم الله الله اکبر. نو دې نه مراد چې نو هغه دا دی. او نور هم چې څومره ذکرونه چې نو هغه سړی کولی شي، نو دا ټول ذکر چې نو هغه د مراد دی. فمن تعجل فی یومین فلا اسم علیه ومن تأخر فلا اسم علیه لمن اتقى. دې نو الله جل جلاله د کافرو په یو بل رسم باندې چې نو هغه رد کوي. د هغوی یو رسم چې نو هغه دا ولو چې د حج کې به کله به چې بیا شیطانان چې نو هغه ویشتلو، نو د هغې هغه دا ولو چې حضرت ابراهیم علیه السلام چې کله چې نو هغه رالو بیت الله شریف چې نو هغه تعمیر لا نه وشوی، او هاجره او حضرت اسماعیل علیه السلام چې نو هغه یې پرېښودل. بیا اسماعیل علیه السلام چې نو د 12 کالو په عمر کې شو، بیا د الله پاک د طرف نه چې نو هغه حکم یې ولیدو، خوب چې نو هغه یې ولیدو، په هغې کې یې چې اسماعیل علیه السلام چې نو هغه ذبح کوي، پوره قصه چې نو هغه به شاید تاسو څوک راته اورېدلي. نو دغې کې چې کله ابراهیم علیه السلام حضرت اسماعیل علیه السلام مینا ته بولو، نو اولنی ځای مسجد خیف سره هلته ورته شیطان ښکاره شو،
اوه ګټۍ ویشتلې. بیا چې دی نو هغه د سره جمرة الوسطی سره چې دی نو هغه شولو، بیا جمرة الاخرى سره. د دریو ځونو کې شیطانان چې دی شیطان ښکاره شو. درې ځایه چې دی نو حضرت ابراهیم علیه السلام په اوو ګټو چې دی نو هغه ویشتو. اوس په هغه ځای باندې د هغوی چې دی نو هغه داسې پیپونه او خیمبې چې دی نو هغه یې لګولې دي، هغې باندې خلک هغې ګټۍ چې دی نو هغه ورته ولي، په دغه باندې چې دی نو دغه شیطان ویشتلی کېږي. اوس د شیطان چې ویشتلی کېږي نو دا یوم النحر باندې اوله ورځ داس کې مونږ چې نو هغه ویلول چې دغه رمې جمار چې دی نو هغه د جمره چې دی نو هغه جمع ده او دا ویلی کېږي هغه شی مونږ چې ورته شیطانان وایو دغې ته د هغې ویشتو. اوس چې کله دغه کېږي نو اولنۍ ورځ باندې د اختر په ورځ باندې د اختر په ورځ سهار چې دی نو هلته د حاجیانو باندې د اختر مونځ نشته. نو چې کله سهار مونځ وکړي د هغې نه وروستو قبل الزوال چې دی نو جمرة العقبه ویشتل وي. نو څلور ګټۍ چې دی نو هغه وویشتلی شي، اوه ګټۍ. بیا د هغې نه وروستو بیا چې دی نو هغه راشي چېرته حرم ته. بیا که چې نو په هلتې په چا باندې چې قرباني وي چې نو حج تمتع یا حج قران چې دی نو هغوی نو هغوی هلتې بیا نهر وکړي. بیا د دغې نه وروستو چې نو حلق یا قصر وکړي. بیا د هغې نه وروستو طواف زیارت چې دی نو هغه وکړي. بیا چې طواف زیارت وکړي نو واپس خلک بیا لاړ شي مینا ته. بیا دوباره په مینا کې چې نو هلتې 2 ورځې او څوک که 3مې ورځ ته پاتې شي نو هم پې څه حرج نشتي. نو بیا دغه 2 ورځې د اختر په 2مه ورځ، د اختر په 3مه ورځ، 11مه ورځ او 12مه باندې په دې باندې هلته چې نو هغه خلک پاتې شي دوی د ماسپښین نه وروستو شیطانان ولي. نو دغه شیطانان ویشتل دا واجب دي. که چا چې نو هغه بلا وجه دا پرېښودل په هغه باندې دم راځي. نو د اختر په 11مه ورځ چې دی وولي، بیا سبا د اختر چې نو په 12مه ورځ ولي. په 12مه ورځ چې چا ویشتل او دی بیا د چې نو ماښام د غروب نه مخکې مینا نه را روان شول او مکې مکرمې ته لاړل. نو الله وی فلا اسم علی، په دې څه ګناه نشته. او که څوک چې دی نو د ماښام د بانګه پورې د غروب شمس پورې پاتې شولو نو بیا به دا کس چې نو اوس مکې ته نه راځي. دی به بیا هلتې په ده باندې ایسارېدل چې دی نو هغه لازمي دي د اختر په 14مه ورځ. او دغه شانتې نو د اختر 3مه ورځ شوله او داسې چې نو د اختر د میاشتې 14مه ورځ دی به اوس بیا هلتې پاتې شي. په دغه ورځ باندې بیا دغه گنجایش دی چې دی نو هغه قبل الزوال هم دی بیا دغه شیطانان وشتی شي. دغه شیطانان چې نو رمې به وکړي بیا به د هغې نه وروسته چې نو هغه راځي. نو د قریشو کې د بعضې خلک د مکې مشرکانو کې دا عادت و د هغو به چې فمن تعجل فلا اسم علی، که څوک چې دی نو 3مې ورځې ته پاتې نه شو د دې سړي چې دی نو هغه ګنهګار شولو. نو الله په دغه عقیدې رد وکړو چې ګناه پکې نشته. 2 ورځې شیطانان 11مه 12مه ورځ ویشتل بس دا کافي دی. بعضې قریشو عادت دا و د هغو به چې که چېرته کم کس چې نو 3مې ورځې ته پاتې شولو چې دا ګنهګار شولو د چې نو هغه غلطه وکړله. الله رب العزت په هغې باندې هم رد وکړلو. که دی د غروب نه مخکې راووتلو چې فبیحه، او که د غروبه پورې دی ایثار شولو نو بیا به ایثارېږي او په 3مه ورځ باندې چې دی نو هغه بیا دی څه کوي شیطانان اولي او بیا به راځي. فلا اسم علی، په دې باندې چې نو هغه هم ګناه نشته. ومن تأخره فلا اسم علی لمن اتقى، دا حکم د هغې چا دپاره دی چې څوک د الله نه یېرېږي، یعنې د الله باندې ایماني. واتقوا الله، ویرېږئ د الله نه. واعلموا، او پوه شئ انکم الیه تحشرون، تاسو دغه الله طرف ته چې دی نو هغه واپس ځئ. یعنې الله جل جلاله په آخره کې بیا د تقوا حکم وکړلو. دلته چې راغلی ګناهونه مې پاک کړئ، عبادت چې دی نو هغه یې مو وکړلو. اوس د دې ځای نه چې کله ته د ګناهونو نه پاک شوی شي دغې نه وروستو اوس به د الله نه یېرېږي چېرته چې دی نو هغه به هم غلط کار ګناه به نه کړي. یو بزرګ متعلق چې نو تفسیر معرف کې لیکلی نه و یو نیک چې نو هغه بزرګ و بیا چې کله هغه واپس شولو نو څه وخت کې د هغه ته څه د ګناه وسوسه راغله. نو ماته چې څنګه د ګناه وسوسه راغله نو ډایرکټ راته چې نو هغه ایام حج دا یاد راځي شو. الله چې واتقوا الله، پس له دې نه به تو بیا هر وخت د الله جل جلاله د ذات عالیه نه چې نو هغه به یېرېږي. تقوا چې نو هغه به اختیاري. نو د دغې په برکت سره بیا الله پاک زه د هغې ګناه نه محفوظ کړم. بله واقع چې نو هغې لیکلې ده د ترکو چې نو هغه یو لوی بزرګ د هغه تېر شوی دی د هغه ولو وی هغه بزرګ چې نو هغه د مولانا رومي رحمه الله چې نو هغه څه ولو مرید ولو وی د هغه چې نو د حج د تلو نه مخکې د هغه کې دا کیفیت ولو چې بعضې وخت کې به د هغه چې نو هغه خپل برکات او انوارات چې دی نو د هغې مشاهده به ورته هم کېدله. بیا د هغه حج له لاړو وی کله چې د هغه حج لاړو او د حج نه چې نو واپس رالو نو د ده نه دغه کیفیت چې دی نو هغه سلب شلو.
د بیا د هغې انواراتو چې نو هغه مشاهده د هغې چې نو هغه کیفیت د هغې ظهور به ورته نه کېدلو. نو دا خپل چې نو مرشد حضرت مولانا رومي رحمه الله چې نو هغه ته وکړلو چې حضرت زما سره داسې معامله شي. دې نه مخکې به چې نو ما خو به داسې مشاهده چې نو هغې کوله، ما ته به د هغه د ایمان هغه کیفیت او نور چې نو هغه ښکاره کېدلو. اوس رانه هغه شی چې نو سلب شوی دی هغه ورته دې نه مخکې چې نو تا ځان ګناهګار ګڼلو، دا به چې نو هغه خپل ځان کمزوری کم به دې ګڼلو. خو کله چې تو حج له لاړې نو ستا چې نو هغه دا خیال شولو چې بس اوس زه رسېدلی، نو ته د دغې حج د وجې نه چې نو هغه په غرور کې رالی، نو د هغه په وجه باندې الله پاک ستا نه چې نو هغه دغه کیفیت اوچت کړو. نو ځکه الله وایي واتقوا الله، تاسو د الله نه ویریږئ. هر څومره چې نیک عمل ستاسو نه صادره شول دا د الله په خپل ځان باندې چې نو هغه احسان ګڼه. په دې کې نور هم د الله نه چې نو هغه ویریږئ. واعلموا پوه شئ انکم الیه تحشرون، چې تاسو به دغه الله رب العزت طرف ته چې نو هغه جمع کولی شئ. یعنې ورځ د قیامت ټول هر یو انسان به چې نو هغه الله پاک ته مخې ته وردېږي، حشر چې نو هغه به یې کېږي او الله به د هر انسان سره د هغه چې نو حساب کتاب کوي. الله دې موږ د آخرت دا حساب نه وساتي. فاذا قضیتم پسر کله چې تاسو ادا کړئ مناسککم ارکان د حج خپل، فاذکروا الله نو یاد کړئ الله لره که ذکرکم لکه څنګه چې تاسو یادول آباءکم خپل پلار نیکه او اشد ذکره بلکې دې نه هم ډېر زیات. فمن الناس من یقول نو بیا ځینې د خلکو نه هغه څوک دی چې وایي ربنا ای زمونږ رب آتنا راکړئ مونږ ته فی الدنیا په دنیا کې وما له فی الاخرة او نشته د هغوی دپاره په آخرت کې من خلاق څه حصه. ومنهم من یقول او بعضې د دوی نه چې دی نو هغه دی ربنا چې وایي چې ای زمونږ ربه آتنا راکړئ مونږ ته فی الدنیا په دنیا کې حسنتا نیکې ښېګړه وفي الاخرت او په آخرت کې حسنتا نیکې ښېګړه وقینا او وساتئ مونږه عذاب النار د دوزخ د عذاب نه. اولئک لهم هم دا دي دغې کسانو دپاره نصیب برخه د حصه ده مما د هغه څه نه کسبو کم چې دوی وګټله. والله الله پاک سریع الحساب زر حساب اخیستونکی دی. واذکروا الله او ذکر کوئ د الله فی ایام معدودات په یو څو ورځو شمارل شوو کې. فمن تعجل فی یومین پس څوک چې تلوار وکړي تعدي وکړي په 2 ورځو کې فلا اسم نو نشته څه ګناه علیه پاغه. ومن تأخر او څوک چې وروسته پاتې شي فلا اسم علیه نو نشته څه ګناه علیه پاغه باندې. لمن اتقى د دغه چا دپاره چې یریږي د الله نه. واتقوا الله ويرغي دا الله نه واعلموا او پواشي انکم چې تاسو الیه اغي الله طرف ته تحشرون جمع کولې وشي.